السلام علیکم زه منیس خان او نن د جولای لسم تاریخ پرون په 9 جولای د مادر ملت فاطمه جنا چې کوم زمونږ د بابای قوم خور وه د هغې برسی وه د فاطمه جنا چې وه نو هغه په 31 جولای 1893 کې پیدا شوې وه او په 9 جولای 1967 کې وفات شوې وه د قائد اعظم بابا نورې خویندې مې وې خو دې د قائد اعظم بابا سره د هغه په سیاسي جدوجهد کې اکټیو پارټ اخیستی او چې کله قائد اعظم بابا وفات شو نو بیا چې دی نو هغې باندې مشکلات راله ځکه چې فوري دلته د جنرال ایوب چې کوم فوجي اسټیبلیشمنټ و هغوی په سیاست کې اختیار اخیستو کوششونه شروع کړه او دغه د دوی وجه تنازعه وه چې د ایوب خان په ریپورټ کې قائد اعظم بابا د کوم فایل پیش شوی هغه وی چې دا افسر چې دی د خپل پروفیشنل ذمہواریانو نه سیوا په سیاست کې دلچسپي لري نو قائد اعظم بابا د په فایل لیکلیو چې دی بس د غټ بریګیډ کمانډر د کمانډ بدل نه ورکوي ځکه چې دی خپل ذمہواری نه کوي خو بدقسمتي دا وشوه چې قائد اعظم بابا ډیر زر مړ شو او په ملک باندې د دغه اسټیبلیشمنټ د جاگیردارانو وډیرګانو د نوابانو د دې قبضه شو ځکه چې دوی ټول مفادات یو او دا مفادات د پاکستان جوړېدو نه مخکې یو شوي په 1940 کې یو الیکشن شوی او پای کې کانګرس ګټلې وه او مسلم لیگ نون بوري ته رابهللې وه نو نهرو یو اعلان کړی چې مونږ کله هندوستان آزاد شي نو مونږ به نوابۍ جاگیردارۍ ختمو دغه د پنجاب جاگیرداران ډیر پریشان شو کینه دا ټول مخکې په کانګرس کې چې دا خو به نهرو زمونږ نه هر څه والي نو هغوی ټول په ګڼ شمېر سره مسلم لیگ ته راله صرف د دې دپاره چې خپل جاگیرداریانې او وډیرګانې او نوابي بچ کړي او حقه وجه وه چې څنګه پاکستان جوړ شو قائد اعظم بابا وفات شو نو دې خلکو ګډ جوړ کو او اقتدار یې قبضه وکړه جنرال ایوب خلاف فاطمه جنا الیکشن لړاو کړی او هغه الیکشن کې ټول محب وطن د فاطمه جنا سره او په جعلي طریقه څنګه چې اوس په فارم 47 الیکشن ګټل شوی دقسې جعلي طریقه جنرال ایوب الیکشن وګټو او ځان صدر کو فیلډ مارشل مو بیا 2 کاله په فاطمه جنا باندې پابندي وه چې ای به تقریر نشو کولی ای به هیڅ نشو کولی دا صفدر محمود صاحب یو هیسټورین دی یو تاریخدان دی د هغې یو مضمون مې کتو چې ما په دې باندې ریسرچ کو د کتاب دپاره نو چې په اسلام آباد کې کوم آرکایوز دي په هغې ته لاړم او زاړه اخبارونه مې وکتل نو په هغې کې د فاطمه جنا باره کې دا وه چې فاطمه جنا کله کم 2 کسانو لامبوله ښځو د هغوی هم فاطمه نوم او هغوی وایي چې د هغې په جسم باندې د تشدد نشانو او په خېټه کې 2 زخمونو چې د یو نه پیپ بیدو نو خلک وایي چې فاطمه جنا هم قتل شوې ده خو په دې موضوع باندې په پاکستان کې خبره کول بیا په هغې وخت کې ډېره ګرانه وه ډېرو خلکو د اف آی آر دپاره درخواستونه ورکړي ایون د بوټو صاحب وکیل چې و او اټارني جنرال شریف الدین پیرزاد هم اعلان کړی چې زه به دې باره کې اف آی آر درج کوم خو بیا به هغه خلک ټول پور اصرار طور خاموش شو یو ځای کې لیکي چې فاطمه جنا چې ده نو هغه ډېره زیاته سیکیورټي تھریټس ورته او هغه چې به کور کې سملاستان نو نوکرانو ته به وي چې ټولو دروازو ته لاک واچوي او چابي مال راږي او سهار چې به پاڅېده نو په کړکۍ به بیا چابي ورویشته او هغوی به ورکولاو کو نو د چا نه ورته تھریټ ټولې دنیا ته پته ده دغه وجه وه چې د فاطمه جنا یو کتاب لیکلی مای برادر او هغې کې هغې د قائد اعظم بابا جدوجهد او اخري عمر کې چې د هغه سره څه کړي وو ریاستي ادارو هغه ټول تفصیلي لیکلی 2 کاله هغه کتاب نه و چاپ شوی خو چې بیا کله چاپ شو نو هغه چپټر یې پکې نه وی کم چې د قائد اعظم بابا سره زیاتی شوي هغه پکې نو دا واقعه وه پرون ګورې چې چا به یاده کړي کو نه چا به برسي مناو کړي کو نه ځکه چې مونږ ټول په خپلو مزو کې یو او دغه عظیم شخصیات مونږ ته نه دي یاد زه درته تاریخ نه یو واقعه وایم زما نیکه چې و د مور پلار نو هغه په ایریګیشن ډپارټمنټ کې و او په ملکنډ کې ډیوټي وه او هغوی تالته سرکاري کور هم میلاو شوی نو یو پیره فاطمه جنا راتله سوات په دوره باندې او په دې ملکنډ کې
د هغې کلاو ګاډو اپه کې په مزه مزه را روان و او دواړو طرف ته ورته خلک استقبال ته ولاړو. نو زما مشره ترور چې دوه هغې له زما هغه نیکه په سبق ډېر مین و، نو هغې له یې خط ولیکو چې په تاڼه کم علاقه ده د ملکند ډیویژن یو ډېر غټ ښار دی، یو ډېر تعلیمي لحاظ سره مخکې ښار دی، په هغې کې د جینکو سکول په هغې موده کې نو. نو زما هغه ترور وړه وه، هغه چې دا ګاډي چې په مزه مزه راتلو نو هغه ور مخکې شو، ور منډه یې کړه، نوکر یې ورسره ودرولي و زما نیکه، او هغې خط فاطمه جناه له ورکړو چې په هغې کې دا درخواست و چې په دې تاڼه کې د جینکو د سکول منظوري دې وشي. بیا څه موده پس هغه د سکول منظوري راله او بلډینګ نه و، نو د کرایې په یو کور کې ابتدا وشو او زما هغه ترور پکې سبق ووي. هغه ترور دا کیسه ماته پرسنلي هم کړې وه، اوس خو وفات شوی، الله دې جنت الفردوس نصیب کړي. هغې وی چې فاطمه جناه له ما هغه خط ورکړی و، دواړو طرف ته خلک استقبال له ولاړو، موټر په مزه مزه روان و، زه نوکر سره وم او زر ور منډه مې کړه او خط مې ورکړو. نو دغه ورسره زموږ د خاندان ذاتي یو تجربه وه. الله دې فاطمه جناه له ژوند الله دې فاطمه جناه له جنت الفردوس نصیب کی، او هغه قوتونه اوس هم د غیر جمهوري قوتونه چې دي نو د لیډرانو خلاف سازشونه هغوی په جیلونو کې اچي، دا سلسله روانه ده، ځکه چې د دغه قوتونو او د دې سرمایهدارو جاگیردارانو نوابانو د دې مفادات یو دي، او هغه دا دي چې د ملک ټول وسایل به مونږ قبضه کوو او عوامو له به هېڅ هم نه ورکوو. نو دعا وکړئ چې خدای مونږ د داسې فرسوده نظام نه خلاص کړي چې په کم کې د بابای قوم خور فاطمه جناه په بې دردۍ سره مړه شوې ده. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ به وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.